ډیرو محترم مسلمانانو، نن د اسلامي میاشتې لومبنی تاریخ دی. د محرم لومبنی میاشت ده او د محرم لومبنی تاریخ دی. محترم، په دې باندې یو خاص عمل دی د دې ورځې سره، یعنی په دې ورځې علماو ذکر کړي دي، ډېر غټو شيوخو ذکر کړي دي چې د محرم اسلامي میاشت کنه، اسلامی کال لومبنی میاشت محرم ده. نن ورځ ده، نن د شورو ورځ ده، د چهارشنبې نن ورځ ده. په دې ورځ چې دا عمل چا وکړو نو ټول کال به انشاءالله ډېر په برابر سره وځي، ټول کال به الله تعالی ډېر فرونق سره وباسي انشاءالله. صرف د بسم الله یو آسان مجرب عمل دی، او بسم الله سو زره ده 113. محترم، په دې باندې ډېر کم وخت لګي، یاره ټوټل په ستا لګي 10 منټه ټیم د به هم نه لګي، او دا ورځ په کال کې یو ورځ راځي، بلکې الله والله علم څوک په ژوندي څوک په نه دنیا کې هغه د الله تعالی په علم کې دي. خو موتا سره نن ورځ موقع ده، صرف نن ورځ ښه، سبا ورځ بیا دا عمل نه کیږي. نن چې چا هم دا عمل وکړو د هغه دپاره دا ګټه ده، د هغه دپاره دا نعمت دی، د هغه دپاره دا د خوشحالۍ مقام دی چې نن ورځ د ماښام نه مخکې کم از کم چې هر مسلمان دا عمل ځان دپاره وکړي، د برکت دپاره، د اسعد دپاره، د مصایبو ختمېدو دپاره، د پریشانو ختمېدو دپاره. انشاءالله چې دا عمل تاسو خامخا نن ورځ ضرور وکړئ، او که نن نه چا نه پاتې شو نو بیا سبا یې نشئ کولی. صحیح شوه؟ به هر حال الله تعالی ورکړه کوي هر ټیم کې، ولیکن علماو ذکر کړي دي چې دا صرف د محرم د اسلامي کال لومبنی میاشت یعنی محرم د هغې پورې دا یعنی دا عمل دی چې یو انسان یو کې کو چا وکړو نو ډېره ښه خبره ده، کو چا ونه کو یعنی نو هغه باندې څه دغه نشته دی. دا عمل د قرآن او د سنتو نه ثابت نه دی ښه، خو لیکن دا یو مستحب یا سنت لازمول دا هم ضروري نه دی. بس دا یو داسې عمل دی چې زمونږ شیوخو زمونږ اکابرو دا یو مجرب عمل ښودلی دی، مفید، چې دا کم انسانو کو نو هغه له به الله تعالی د آفتونو نه د مصیبتونو نه الله تعالی دله امن ورکړي. نو راځئ دا عمل لته ښیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو، ته انشاءالله چې تاسو به روغ جوړ یا د صحت په جامو کې به الله تعالی مو دغه رنګې روغ جوړ صحتمند خوشحاله او باد لره. الله تعالی مو د زړه مرادونه حاجتونه جایز حاجات پوره کړه. محترمو، نن اسلامي کال لومبنی میاشت ده. د اسلامي کال چې دی نو 1452 کال دی، او دا د محرم لومبنی میاشت ده د اسلامي. نو په دې باندې یو د عاشورې ورځ هم را روانه ده، کوم د چې 10 محرم موږ وایو د هغې ورځ هم را روانه ده، په هغې باندې به هم انشاءالله بیا خبرې کوو. خو نن چې زمونږ خاص ټافیک دی هغه د محرم الحرام دی، ها، د دې متعلق یو مجرب عمل دی. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثماني رحمت الله علیه فرمایي کنه، د یو غټ عالم تیر شوی، داسې عالم تیر شوی محترمو چې ډېر زیات غټ عالم تیر شوی دی، چې کم کس د محرم په لومبني تاریخ، نن د محرم د میاشتې لومبنی تاریخ دی، په دې تاریخ باندې د بسم الله الرحمن الرحیم یو سپین کاغذ به راواخلئ، غټو سپین کاغذ، په هغې باندې به 113 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم ولیکي. مطلب دا شو چې لومبنی کرښه باندې بسم الله الرحمن الرحیم، دویمه کرښه، دریمه کرښه، ته به د غونډې سپینې پاڼې باندې 113 مرتبه 113 وارې بسم الله ولیکي. په دې ټوله پاڼې به بسم الله الرحمن الرحیم څونه ولیکي؟ 114 وارې.
دا په دې ټوله پاڼه ولیکي. دغه پاڼه بیا په خپله ځان سره محفوظ کی. که تا سره بټوی په هغې کې واچوه، که تا سره څه بل څه څیز وي هغې کې چې تا سره یعنې جیب کې او که داسې هم نشي کېدلی، نو بیا ځان سره تعویض ته جوړ که، داسې راټول که، بیا په پلسټک کې بند که، بیا په کپړه کې بند که، یا په سرمن کې غاړې ته اچوه، تو غاړې ته نه مټ باندې تړه. خو بهتره خبره دا ده چې انسان ځان سره محفوظ کړي چې په هر طریقه باندې وي، د ګندګۍ وغیره نه ساتي. ځکه بسم الله دا د ټول قرآن دا نچوړ دی. بسم الله یو برکتي عمل دی. نو علماء لیکلي، دا عالم لیکلي چې د هر طرح د هر قسم آفتونو او مصایبو نه به الله تعالی دې محفوظ کی، او دا عمل ډیر مجرب دی. صحیح شو، دا د بسم الله په خواصو کې دی. لہذا محترمو، کوم انسان چې دا عمل وکړو ان شاء الله چې هغه به ټول کال د مصیبتونو او آفتونو نه الله تعالی ته امن ورکوي. په دې باندې زمونږ علماء تجربې کړي دي، یعنی د هغوی د عمل نه د هغوی د لاسونو دا کار وتلی. تجربې خو به موږ نه کوو، دا زموږ به په یقین سره کوو ان شاء الله. نو دا عمل ځان سره کوي ان شاء الله وکړئ. الله تعالی مو سره تمام آفتونه مصیبتونه ختم کړي ان شاء الله. زه هم کوشش کوم چې دا عمل ځان دپاره ولیکم. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساتي. الله تعالی مو کامیاب او کامران کړ. د دنیا او آخرت او خوشحالۍ په نصیب باندې شه. بله یو خاص خبره، بسم الله الرحمن الرحیم باندې چې دا کم زبر زیر دا په مکه وای ښه، کو دا د انسان نه وخت اخلي، یعنی دا به ډېر ټیم اخلي زبر زیر پکې. لہذا زبر زیر ته ضرورت نشته، بس صرف بسم الله الرحمن الرحیم ساده لیکه او زبر زیر پې مه کوه. دا خبر الله تعالی دې موږ تاسو د دواړو جوانې خوشحالۍ درکړي، او الله دې دا عمل زموږ ستاسو دپاره د مصیبتونو او تکالیفو نه د محفوظ کېدو سبب وګرځوي. موږ ته هم ډېره ډېره دعاګانې کوو تاسو ته. کو جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله.